हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। डियर व्यूअर्स, दी वीडियो के मु डिस्कस कऊ मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। डियर स्टूडेंट्स, दी नमक की कुमा वीडियो आगे की मुदावलात होम्योस्टेसिस उसे प्रोसेस दे आगे के लिविंग ऑर्गेनिज्म खपल इंटरनल कुम इन्वायरमेंट ते कुम इंटरनल कंडीशन दे मगा मेंटेन सती regardless of the external environment. Dear students, هغه څنګه ستي هغه څنګه میکانیزم دی هغه به چې کوم ډیسکس کوو. Dear students, د نمکه مولات the conditions and components of the external environment keep on changing continuously. کوم دا کنډیشن دی کوم کمپوننټس فور ایگزامپل کمپوننټ چې د ټمپریچر کنډیشن چې د سړی او ګرمي وي. نو ډیر سټوډنټس کوم د ایکسټرنل انوایرنمنت کې کوم کنډیشن سي کوم کمپوننټس سي ماغه همیشه د لپاره کیپ اون چینجینګ کنټینیوسلی بٹ organisms resist and try to overcome the effect of these changes by making adjustment in their internal environment. نو ډیر سټوډنټس کوم لیوینګ organisms دي ماغه چې کوي ځون ریزیست کوي دغه چینجز د لپاره هغه چې کوي try to overcome کوشش کوي چې کې شکست ورکړي چیتا the effect of these changes. نو کوم د ایکسټرنل انوایرنمنت کې د چینج کیږي دیو جنا کوم انټرنل انوایرنمنت نه کوم اثرات کیږي هغه د چا کوي شکست ورکړي څنګه by making adjustment ماغه چې کوي adjustment کوي چې کې خپل انټرنل انوایرنمنت کې. This occurs by the help of the students the کوم living organism خپل ځان مینټین ساتي د چی وجنه کوي دوا مسا سیستم دی د students یو د مسا homeostatic control system یو د feedback mechanism دا نو چې کوم ډیسکس کوو. نو د students اول نمبر نه مو ډیسکس کوو د غزي کې homeostatic control system. Dear students, anything that must be maintained in the body within a normal range. څه دی چې هر چې ویل نوي چې ماغه مو چې کو مینټین کو بودی کې within a narrow range کوم خاص رینج دی کوم سیټ پوینټ دی چې هغه کې چې کو هغه چې ویل نوي چې ټمپریچر وی او بو وی سالت وی امینو اسید وی ګلوکوز وی چې ویل نوي چې ماغه مو چې کو جسم کې مینټین کو نو must have a system په کور دی چې یو خاص سیستم وي چې ماغه چې کوي د ټول شیون بودی کې یو خاص نارمل رینج کې مینټین ساتي. دا شی کې کوم سیستم دی هغه ته ویل شي homeostatic control system. هډ سټوډنټس کوم دغه homeostatic control system دی ادي مسا کمپوننټس دي. د سټوډنټس که خبر وکړو ادي مسا درې مین کمپوننټس دي. اول نمبر د مسا ریسپټر یا سنسر، بل د کنټرول سنټر یا انټیګریټر، بل د مسا افیکټر. لیکن دوی د لپاره کوم دی اول نمبر نه ضروري چې د سټیمولس څو پر انوایرنمنت کې چینج نه راغلی ورا پوری موږ ته ریسپانس نشو ورکوي. نو اول نمبر نه چې موږ ځکه ډیسکس کوو سټیمولس. نو سټیمولس چې سټوډنټس any change which initiate a response د څه چینج مغه جسم کې یو ریسپانس initiate کوي start کوي هغه ته لشي stimulus. Any change in the environment which initiate a response in the body is called stimulus. د students کله چینج روشي نه هغه چینج د لپاره په کار داري چې مو جسم کې خاص سیل وي یا ارګن وي چې مغه چې کوي کوم هغه چینج دی مغه چې کوي شي ریسیو کوي شي ډیټیکټ کوي شي. نو دا شي کې کوم سا ارګنز دي یا سیل دي یا نرو انډینګز دي هغه ته منمر کوو ریسپټرز یا سنسر. سنسر چې کوي ډیټیکټس چینجز ان ویریبل کوم ویریبل دی کوم چینج دی ویریبل فور ایگزامپل دا ځکه مو خو ټمپریچر. نو ټمپریچر کوم دی مغه ویریبل دی کم زیات کیدای شي. نو کله د ټمپریچر کې چینج راشي کله زیات شي کله کم شي نغه چې دی سټیمولس دی. دا چې دا ځکه مو ویریبل وخستو ویریبلز کوم دی د سټوډنټس انیثینګ کې دا شي دا ځکه مو ایز ایگزامپل وخستو ټمپریچر. نو چې کوي کوم د ریسپټرز دي سنسرز دي مغه د کله ویریبل کې چینج راشي کوم سټیمولس دی هغه چې کوي ډیټیکټ کوي بیا چې کوي and feeds information back to control system. نو د سټوډنټس ایدي کور دره ده کله انوایرنمنت کې چینج راشي کله چې راشي انوایرنمنت کې چینج راشي هغه کوم چینج د مغه ریسیو کې سنس کې ډیټیکټ کی هغه کوم فیډبیک دی هغه له کوم انفارمیشن دی مغه چوته وستای کنټرول سنټر ته یا انټیګریټر ته وستای چې دا کوم چینج د مخه ډیټیکټ کو اوسې تو کور دی چیک کوي.
نو ډیر سټوډنټس بل چې دغه ځکه مسا کنټرول سنټر یا انټیګریټر دی چې مغه چې کوي انټیګریټ ډاټا فرام سنسر فرام ریسپټرز کوم ریسپټرز دي کوم د سنسرز دي هغه نه کوم دی انفارمیشن کوم ډاټا راخستی دی مغه چې کوي انټیګریټ کوي کسي انالایز کوي او چې کوي سٹور سیټ پوینټ ډاټا او انټیګریټر کور دی چې مغه چې کوي کوم سیټ پوینټ ته مغه چې کی خاص کوم سیټ پوینټ ته مغه کوم ډاټا دی هغه مطابق کوم د خپل یو خاص سیټ پوینټ چې کی سٹور کی یا سلیکټ کی نو که فور ایگزامپل مو خو ډیسټنس ټمپریچر نو ټمپریچر کوم دی انټیګریټډ دغه ځکه چې د مسا هایپوتالامس ته هایپوتالامس نو هایپوتالامس کوم دی یو سیټ پوینټ کوم دی مغه سٹور کړی دی هغه چوره دی 37 ډیګري سنټیګریډ نو کله دغه ځکه ډاټا کوم د سیټ پوینټ سٹور شو اوس دا کوم د خپل کور نه کوي د خپل سره حکم ستي اکشن خستل چا کور دی د سټوډنټس مغه مسبل کمپوننت ته څنګه دی افیکټرز کوم مغه چې کوي شو ریسپانس اکشن شو کوي کوم سټیمولس ته هغه په خلاف چې کوي افیکټرز کوم دی د سي خاص ارګنز دي ګلینډز دي چې مغه چې کوي ریسپانس شو کوي دا مساویو کنټرول سیستم د سټوډنټس کنټرول سیستمز کوم دی مغه دوه ماډل دي کنټرول سیستمز کوم دی مغه لیوینګ کې دا شي نون لیوینګ کې دا شي کومو خبره کوو د سټوډنټس ټایپس نو د سټوډنټس کنټرول سیستم سره دوه ټایپس دي یو د مسا اول نمبر نه فزیکل کنټرول سیستم physical control system the students use this system there the controlling mechanism of non-living system is called physical control system دا ځکه مو example خلو the students lab کې هغه استعماليږي incubator چې مغه د lab له کوم ټمپریچر د مغه مو چک او مینټین ستو نو د students دا ځکه مو example خلو temperature control system of lab incubator د students د lab incubator کې خاص یو پوینټ کوم هغه د کنه سیټ پوینټ هغه اول نه چې شي مو خپل چې کو سره کو سیټ کو فور ایگزامپل مو دغه ځکه سیټ کړی دی 20 ډیګري سنټیګریډ اوس د لیب کې خېده اوس کله لیب له ټمپریچر 20 سنټیګریډ ته دغه کوم انکیوبیټر دی اڅ نه کوي ویل چې نه درغله د سیټ پوینټ ته اوس کدي سیټ پوینټ نه ټمپریچر کمیږي 19 ترسي 18 ترسي یا زیاتېږي 21 ترسي 22 ترسي نو دغه ځکه د کوم لیب انکیوبیټر دی هغه چې کېږي اکټیو کېږي ویلي چې د کوم سیټ پوینټ ته دغه ځینه ټمپریچر کم شو زیات شو چې د سټیمولس ده نو د سټوډنټس دغه ځکه وښو اول نمبر نیمو کوسو ک ټمپریچر چې کېږي زیاتېږي 21 ډیګري سنټیګریډ کېږي انکریز کېږي د ټمپریچر انکریز شو دغه ځکه شو سټیمولس چینج ده اوس دی لیب انکیوبیټر کې سنسر لګیدلی دي ریسپټر لګیدلی دي چې مغه چې کوي د چینج ډیټیکټ کوي نو هغه ریسپټر دغه ځکه چې دی د لیب انکیوبیټر کې دی ترمومیټر نو د کې لګیدلی وي ترمومیټر چې کله چینج راسي فورا چې کوي ډیټیکټ کوي اوس کله دی ترمومیټر هغه چینج ټمپریچر زیات شوی دی انکریز شو ټمپریچر نو د چې وکړه د کوم ترمومیټر دی هغه چینج ډیټیکټ کو نو فورا میسج واستول چوتا کنټرول سنټر ته نو دی لیب انکیوبیټر کې کنټرول سنټر چې دی ترموسټیټ چې مغه کوم د کویل لګیدلې وي مغه کنټرول کوي اون اف کوي نو دی ترموسټیټ څه ولیدو د کوم ټمپریچر د هر زیاتېږي نو دی کاس د لیب له کوم کاس ته فور ایگزامپل مغه سیټ پوینټ 20 خو دغه یې کیستلوړو نو ترموسټیټ فورن میسج راوستي چوتا افیکټر ته چیک ریسپانس شو کا څنګه ریسپانس شو کوي دی کې لګیدلې وی هیټینګ کویل کوم هیټینګ کویلز کوم د ډیسټنس مغه چې شي فورن به سوئچ اف شي ویلې کوم هیټینګ کویل د ډیسټنس مغه چې کوي هیټ جنریټ کوي نو ټمپریچر زیاتېږي د مسزیات شوی د کیستلوړ دی مخ نه غوړس مزید زیات شي ویلې سیټ پوینټ تر وستله ده نو دغه کوم هیټینګ کویل کېدلی فورن سوئچ اف شي نو هیټ آهسته آهسته شي کم شي 20 تر شي بیا کوم ده دغه نورمال کوم ده سیټ پوینټ تر او ټمپریچر دویم کدا سیټ پوینټ نه ټمپریچر چکیږي ډیکریز کیږي 19 ته سي د هر چینج ده نو فورن د چینج کوم ده چوک به ډیټیکټ کوي
دا چې کوم څه لګېدلی دی ترمومیټر دا به چې کوي چینج ډیټیکټ کوي هغه به چې کوي میسج رسوي چاته ترموسټیټ ته چې هغه اکشن وخه نو ترموسټیټ کوم دی هغه اکشن کوم دی خپل نه شخص ته پیغام بستوي چاته افیکټر ته نو افیکټر دغه کې چې دی هیټینګ کویل دی نو هغه ته وایي چې شته سویچ آن شه ویلې چې ټمپریچر کوم دی هغه کم شوی دی دغه کوم هیټینګ کویل دی هغه سویچ آن شي نو کله آن شي هغه به ګرم شي هیټ به چې کې جنریټ کی نو کوم 19 سنټیګریډ کوم ټمپریچر هغه دوباره هیټ واجنه زیات شي دوباره به 20 ته وخیږي بیا کوم دی هغه به شي نو دا کوم دی ټوله میکانیزم چې کې کېږي لیب انکیوبیټر کې چې هغه مسا یو نون لیوینګ تھنګ دی نو دا کوم څه د شي کوم سیستم وي هغه ته ویل شي فزیکل کنټرول سیستم دویم د سټوډنټس لګ داته چې کوم وړاندې کوم هغه تاسو د غزي کې کنفیوز نشوي دویم د سټوډنټس هغه د مسا لیوینګ کنټرول سیستم د سي کنټرول سیستم د سټوډنټس هغه چې کېږي living things کی کېږي د کنټرولینګ میکانیزم of living system کوم living system دی هغه کوم کنټرولینګ میکانیزم دی هغه ته منمایل کوو living control system د سټوډنټس دغه ځکه مو کوم اگزامپل خسته دی هغه د سټوډنټس ټمپریچر کنټرول سیستم of human چې هغه سره دی 37 ډیګري سنټیګریډ 98.6 فارنهایت د سټوډنټس فور ایگزامپل بهر ټمپریچر د سټوډنټس هغه کې چینج راغو اول کستو غزي کې فور ایگزامپل ګرمه ده کوم دغه وارم ایر ده د سټوډنټس فور ایگزامپل بهار کوم موسم ده مغه 37 نه فور ایگزامپل زیاته 38 ته یا فور ایگزامپل 40 سنټیګریډ ته او د 40 سنټیګریډ کوم د ګرم هوا څخه کله مو جسم سره لګيږي نو مو جسم کوم ده اول کوم ده د ټمپریچر زیات شو سټیمولس ده چینج ده نو چینج د لپاره مو جسم کې خاص چي دي ریسپټرز دي د سکین نه خاص ریسپټرز دي چې مغه ټمپریچر چیک کوي डिटेक्ट कई आगा दिमसा थर्मो रिसेप्टर्स न द गर्म हवा चे कई मगा चे का डिटेक्ट का रिसीव का चो थर्मो रिसेप्टर न थर्मो रिसेप्टर्स कुम दे दिस कोर दे इदा कोर दे सगा चेंज डिटेक्ट की फौरन कुम फीडबैक ते मगा रोस्ते चोता कंट्रोल सेंटर ता सोहा दगा हवा गर्म दे मोहता डिटेक्ट का इतो कोर दे उस चे कई उनी न कंट्रोल सेंटर दगा जी की चे दे स्टूडेंट्स دغه ځکه د مسا هایپوتالامس نیمو جسم کې دغه ټمپریچر دغه چوک مینټین ساتي هایپوتالامس نه هایپوتالامس وکسي دغه هوا ګرمه دي نه دی ګرمولي وجنه نه کوم ټمپریچر د افیکټ کوي لیکن هغه چې کوي فورن میکانیزم کوي نو بچي کوي کولینګ د لپاره میکانیزم کوي هایپوتالامس ناوال بچي کوي میسج راوستي چوتا افیکټر ته دغه ځکه افیکټر کوم د ګلند د هغه د مسا سویټ ګلند نو سویټ ګلینډز کوم دی فورن چې کوي سویټ به سیکریټ کی نو سویټ څخه کله فور ایگزامپل د سټوډنټ سکین تاروشي سکین کوم اپیډرمس ته نو دغه ځکه کوم د هغه د سویټ ته هغه به اپریټ شي نو دی اپریشن واجنه د سټوډنټس مو د چیرو شي کولینګ افیکټ وروکي دینه لو د سټوډنټس بل چې کیږي هغه راګي چې هغه د سکین طرف چیرې وړي او وینه وړي عاشق کو میراګی دی مغب چشي ویزو ډایلیشن ویزو مطلب د بلډ ویسل ډایلیشن مطلب د مغلق چګیږي کلو کیږي نو هغه راګي چې مغه د سکین طرف وینروړي مغب چشي سایز کلهږي غوټ شي مکه زیات نو وینرسي کومینه کې هیټ ته مغه چشي یو اپریټ شي دین لوڅ کوم د ریټ او میټابولیزم چشي لک سلو شي ویلي چې ریټ او میټابولیزم کله سلو شي نو کم سي کم هیټ بچشي پیدا شي نو مو غوړو چې مو جسم نه هیټ وزي د کاریټ او میټابولیزم زیات شي نه هیټ پیدا کیږي زیات نو دا کوم دی چې کیږي سویټ ګلینډ سویټ سیکریټ کوي ویزو ډایلیشن کیږي او کوم سا ریټ اف میټابولیزم مغه چګيږي ډیکریز کیږي دغه ټوله میکانیزم چې د پر کیږي فور کولینګ ویلې ټمپریچر چګيږي زیاتیږي کله ټمپریچر زیاتیږي نیمو جسم کې کوم هایپوتالامس ته مغه کولینګ افیکټ پیدا کوي نو فورن ټمپریچر کوم مغه نارمل د کوم دی نارمل حالت راولي مینټین کی 37 سنټیګریډ نه د سټوډنټس دویم چینج کسو فور ایگزامپل دویم چینج د مسا کولډ ایر څکل هوا چوي سړاوي فور ایگزامپل بهار سړ زیاته فور ایگزامپل بهار د سټوډنټس ایز ایگزامپل هلو فور ایگزامپل -5 ډیګري سنټیګریډ ته
ډیر سخت سړی دی، بهر یخ دی، نو اوس دې حالات کې نیمو کوم ټمپریچر دی هغه چې وي مینټین وي. نو کومه دغه کولډ ایر دی ډیسټرنټ سړه هوا چې دی چینج راغو نو څوک به ریسیو کوي؟ ریسپټر چې د سکین کې تھرمو ریسپټرز دي. د تھرمو ریسپټرز کوم د میسج راوستوله چاته هایپوتلمس ته څه سړه هوا دی ټمپریچر چې ډېر کم دی. نو کوم هایپوتلمس ته هغه به ټمپریچر وکسي نو فورنس کوم د هغه به راوستي میسج چاته افیکټر ته. نو افیکټر چې کې ریسپونس شو کې هیټ کوم د هغه چې کنزرو کی. نو ډیسټرنټس دغه ځکه هیټ جنریټ کول لپاره هیټ کنزرو کول لپاره نو افیکټرز کوم د هغه چې د مسل دي. نو مسل کوم د ډیسټرنټ هغه چې شي کانټریکټ شي نو کوم څه د مودګیګو کوم شیورینګ پروسس دی د دې لپاره کېږي چې مکه مو جسم کې هیټ پیدا شي او کوم هیټ ته هغه کنزرو شي مکه مو ته کوم هغه د کنه هیټ مغه جسم کې پوت شي بهر هیټ ونزي ویله سړک کې غوړو چې مو هیټ چوي کنزرو بهر ونزي. دویم چې کې ډیسټرنټس ګوز بم کریټ کیږي. نو ډیسټرنټس کوم دغه ډرمسته سکین ولا د کې موسا هیر فولیکل وی هغه ښه سره اٹیچ وی مسل ایرکټر پیلی مسل دا به مخته ان شاء الله ډیر سره هيو بیا. نو کوم دغه ایرکټر پیلی مسل دی هغه ته فورن میسج روشي چې شته کانټریکټ نو کانټریکټ شي هیر فولیکلز کوم دی هغه چې شي بالکل هغه دی به سره اٹیچ دي نه هیر کوم دی کنه فولیکل مغه چې شي بالکل سیده ودرې کوم وختور کې دی او وخت به سیده ودرېږي د وختو سیده ودرېږي د کنډیشن ته منمایر کو ګوز بم. نو دا ځکه کومه ګرم هوا د مغه ټریپ کیږي دغه کوم دی چې کوي هیټ کنزرو کوي. دغه لوڅ کوم دی ډیر سټوډنټس بلب چې کیږي ډیر سټوډنټس بلب کیږي ویزو کنسترکشن ویزو مطلب بلډ ویسل کنسترکشن مطلب تنګيږي وړي کیږي هغه راګي چې مغه سکین تر په وینه وړي سه شو چونکی مغه بهاري مو کوم انوایرنمنت هغه سره کوم د مخامخ وي نه هغه نه کوم د مغه کم سي کم هیټ کوم د مغه بهار وزي نه ځکه چې کیږي ویزو کنسترکشن کی تو سې کسوي سړک کې ایمو کوم د لوس ولا راګي مغه ورکوي ګرمه کې مغه چوي پرسدلې وي غوټي ویلي چې مغه ګرمه کې د هیټ کوم د مغه دی راګونه بهار وزي. دینه نو د سټوډنټس چې کیږي بل ریټ او میټابولیزم کوم مغه انکریز کیږي ویل سره ریټ او میټابولیزم چې وی زیات وي او زیات چې کیږي هیټ پیدا کیږي. نو مو غوړو چې هیټ چې کو جنریټ کو او جسم کې هیټ چې کو کنزرو کو. نو دا شکه د سټوډنټس میکانیزم کوي لیوینګ سیستم کې لیوینګ کوم هغه د کنه مسا سیستم یا لیوینګ کوم باډیز دي هغه د شکی چې کوي کنټرولینګ میکانیزم کوي. نو لیوینګ سیستم کې کوم کنټرولینګ میکانیزم کیږي هغه ته ویل شي لیوینګ کنټرول سیستم. نو ډیر سټوډنټس خوب تاسو دې نه پوه شئ وای ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې مو ډیسکس کوو فیډبیک میکانیزم اینڈ اٹس ټایپ. الله حافظ.